نن سبا پته نشي چل شوی ډیر کسان زمونږ نه تپوس کوي وایي جی دا سجي چرګ خوړل جایز دي که ناجایز دي وایي موږ اورېدلي دي چې دا حرام دی او ناجایز دی نو سجي چرګ خوړل څه شی دي دا جایز دي هر پاک چیز انسان خوړی شي او هر ناپاک چیز د هغې خوړل څه وي ناجایز وي د ناپاک او د پاک خپل علامات دي پاک چیز داسې وي چې یو شریعت بیان کړی وي او ناپاک او هغې کې د هغه بدبودار او د ناپاک چیز علامت نه وي ناپاک چیز هغې ته وایي که پاک چیز هم دی خو د ناپاک چیز وږم پکې رالی بوی پکې رالی رنګ پکې رالی او څه نه څه هغې کې سرایت یې وکړلو نو بیا هغه ناپاک شي مثلا انسان بدن پاک دی خو په دې کې شراب پې پرېوتل ناپاک شي دقه شان عزتمندو غوښه پاکه ده د چرګ غوښه څه شی ده حلاله ده او پاکه ده خو بعض اوقات په دې کې د ناپاک چیز ملاوټ وشي مثلا یو غوښه د تا شراب کې دومره سات کېغوستله چې هغې هغه شراب راغ کړل او لږ سات پس چې ته هغه غوښه بویې او پوزې ته یې نږدې کړې نو هغې نه بدبوزي نو دا غوښه به بیا څه ناپاکه یو چرګ دی هغه پاک دی غوښه حلاله ده خو که تا هغه په میتیازو کې کېغوستو ډېر سات دپاره او هغه د میتیازو خوند رنګ بوی راغ کړلو او لږ سات پسې ته بوی کې او هغې نه بدبوزي نو دا غوښه به بیا څه که د چرګ غوښه ده او که د سنډا غوښه ده او که د هر څه غوښه ده دا به څه وي ناپاکه سجي سره څه کوي بعضې سجي سره بعضې چرګانو والا داسې کار کوي چې کله دا سجي والا هغوی له اډر ورکړي چې ماله 100 چرګان پکار دي نو دوی هغوی چې کله دا چرګان حلال کي نو چونکې سجي چمړې سره پخېږي نو هغوی ته ډایرکټ ټوله چمړه نه لرې کوي نو هغوی سره د ګرمو اوبو یو ټاپ پروت وي هغه ټاپ کې هغې له ګرمو اوبو کې غوپه ورکوي چې واپس یې راوځي نو د هغې نه بیا هغه بڼه کې جدا کېږي یا اوس یو مشین تیار شوی تاسو به په نیټ باندې کتلی وي هغه مشین یې وله جوړ کړی چرګ هغې ته ورولي هغې داسې ګړبۍ را ګړبۍ او اړی راړی او ګرمې اوبه پې پیپ ورته لګېدلی وي د هغې نه هغه دا وزرې جدا کېږي نو هغه صفا سوتره راوځي اوبو کې یا هغه طریقې سره یې کوي نو دې کې داسې چلو شي د دې مختلف صورت دي یو صورت یې دا دی چې ګرمې اوبه انتهایی ګرمې دي او تا چې کله چرګ حلال کو د هغې نه دې هغه ګندګي ونیستله دننه په دې چرګ کې په دې خېټه کې ګندګي پرته وي مختلف علایشونه ګندګي په دې کې پروت وي نو چې کله ګرم اوبو کې تا واچو نو د دې 2-3 صورته دي بعض اوقات بس ګرم اوبو کې صرف یو غوپه ورکوي نو چې یو غوپه دې په ګرم اوبو کې ورکړه واپس دې راوویستلو نو هغه ګندګي د هغه چرګ په بدن کې بالکل نه دننه کېږي هغه صرف د هغې هغه چمړې ته ګرمایش ورسېږي او هغه وزرې ته جدا شي او پاڼې ته لرې شي او هغه چرګ صفا سوتره شي بالکل صفا سوتره چرګ دی هېڅ خبره نه ده سجي کې پخې او که ټماټر او پیازو کې پخې دا باقي ګند ته لرې کا بالکل جایز دی نو دا سجي والا لپاره هغوی صرف یو غوپه قدرې ورکوي څه میاشت خو یې هلته نه ږدي په هغه اوبو کې یا 2-3 غنټې خو یې نه ږدي یو سړي داسې کار وکړو چرګانې صفا کړو او 10 منټه او 15 منټه او 15 منټې په هغه ګرم اوبو کې ایښي دي سره د ګندګۍ نه نو بیا به ګورو بیا هم دا نه حرامېږي بیا چې کله هغه چرګ ته راوچت کړي هغه چرګ به بین بوی به یې کې پوزې سپېږمو ته به یې نږدې کې چې دا ګندګۍ بوی ستیزي که نه ځي که هغه ګندګي د هغې په بدن کې سرایت کړی وي داخل شوي وي مکمل پکې داخل شوي وي نو معلومه شوه چې اوس دا چرګ ګنده شوی دی او که بوی نه کوي نو پته ولګېده چې لا ګند د په بدن کې سرایت نه دی کړی به چرګ پاک دی قلار یې خوره هېڅ خبره نه ده حلال سیز دی او ګندګي بوی پکې نه لري ټیک د ګندګي سره وه خو لا په هغې کې سرایت نه دی کړی که نه وردننه شوې نه ده ګندګي نو چې نه ده وردننه شوې خو چرګ پاک دی که نه قلار یې خوره خو بهتره طریقه دا ده چرګانو والا دې داسې کار کوي چې کله چرګان حلال کي نو دا دې ګندګي دې ترې وباسي نو د هغې نه پس دې بیا په اوبو کې اچوي نو بیا که ډېر ساعت هم په اوبو کې پروت وي څه فرق به نه کوي بیا ترې وروسته دې هغه بڼه کې لرې کوي یا دې غوپه لږ ساعت له ورکوي لږ ساعت له دې غوپه ورکوي چې صرف د هغه چمړه ګرمېږي او هغه وزرې ته اسانۍ سره ویستلی کېږي نو بس بیا به هغه تا دپاره حلال هېڅ خبره نو دا چرګ عموما د هغې درجې ته نه رسي ځکه که دا سجي داسې ګنده وې نو دا به د دې نه بې بوی ختلی چا به نه خوړلی او واپس کولی به نو د دې وجې نه عزتمندو دې طریقې سره د سجي خوراک جایز دی څه خبره پکې نشته دی ځکه دا علماو لیکلي دي لو القیت الدجاجة حال
غلیان یا غلیان الماء چې کله یو دجاجه یو چرګ په اوبو کې غوپه کړی شي خو بیا ورسره لیکلي وان وصل الماء الى حد الغلیان یا غلیان داسې اوبه وي چې هغه انتهایي ټمپریچر والا وي او ډېرې ګرمې وي او بیا لیکي چې بیا په هغې کې ومکست فیه او بیا هغې کې بعد ذلک زمانا او په هغې کې ډېر ټایم دپاره هغه کېدی او د هغې نه پس بیا هغې کې کراهت راځي یا حرمت راځي نو عام حالاتو کې سجي کې نه راځي پته نه څه چل شوی دومره خلک تپوس کېږي سجي حرامه ده سجي حرامه ده سجي حرامه شراب حرام دي څوک هم دي نه ساري دا نور د ګناه کارونه حرام دي خو بس دا هسې د یو دغه دپاره چینل چلولو دپاره یا د نورو خبرو دپاره مسلمانان کې یو خبره را پیدا کړي عوام له داسې نه دي پکار خپل مسلمانان دغه نه دي کول پکار او امام یوسف رحمت الله علیه کې بالفرض یو چرګ اثر موالي خو چې درې ځل ته ووینځلو دا پاک شو او علامه شامی رحمت الله علیه کې چې فتوا د په قول باندې ده د په قول باندې فتوا ده او دا شان وبه یفتا وې د امام یوسف رحمت الله علیه په قول باندې فتوا ده نو سجی یو حلال چرګ دی چې تر څو پورې دغه غوښه بالکل بدبودار شوي نه وي نو د هغې خوراک بالکل جایز دی بیا اور کې چې ته پوخ کې د هغې نه نور هغه اثرات وغیره هر څه هغې سره ختم شي